د مردانه قوت د فاره او مردانه طاقت د فاره الله پاک داود علیه السلام ته دا سیز دا یاد کړو. الله پاک ته فرمایل چې ته دا سیز وخوره. یاد ساتئ چې داود علیه السلام نه سبب بیان وی. یو سړی رالی حضرت حسن بصری رحمه الله ته او د مردانه کمزورۍ شکایت ته کو. نو حسن بصری رحمت الله علیه ته دا وظیفه وښودله. د دې وظیفې په برکت باندې دغه سړي کې دومره طاقت رالی، دومره قوت رالی. دغه رنګې فرمایي چې کم سړی دا غواړي چې د دې مردانه قوت دا د سیوا شي، نو دا وظیفه دا ډیره زیاته پاورفل ده. او ورسره حضرت مولانا ذکری رحمت الله علیه هغوی چې د مردانه طاقت دپاره څه خوړل، انشاءالله عزیز په دې ویډیو کې به تاسو مکمل د هغې ډیټیل تفصیل دا بیانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ ټولې مسلې دا ختم کړي. الله پاک دې زمونږ ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. یاد ساتئ چې دنیا قائمه ده، فتاقت باندې قائمه ده. انسان کی قوت وی نو دیر جهان کار مارو کی. انسان کی قوت وی دے خبریو کی. انسان کی طاقت وی دغرنگی دے خزو کی. یاد ساتئ چې قوت د ډیر زیات اعلی سیز دی. قوت د وجه انسان کار روزگار کولی شي، دیاړي کولی شي، مزدوري کولی شي. د خبرو صلاحیت پکې وي، خو چې کم سړي کې قوت نه وي، طاقت پکې نه وي، خولې ورانه نیولې وي، دغه رنګ زیړ کېږي، نو هغه به سره دنیا کارو کوي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، کومه ویډیو ده، دا محترمو د قوت او د طاقت حوالې سره ده چې سړي به ځان کې قوت څنګه پیدا کوي. دغه رنګې دا به څنګه ځان پاورفل سازي، زنانه به ځان څنګه پاورفل سازي. نو ډیره زیاته ناشنا وظیفه را سره وګورئ. یو ځل حضرت داود علیه السلام الله پاک ته شکایت وکړو چې پروردګاره زما 900 بیبیانې دي، او دغه رنګې د ټول نمبر چې کله تیریږي بیا د دوی نمبر راځي، نو ما کې څه ناڅه ضعف راغلی وي، کمزوري زه محسوسوم. الله پاک داود علیه السلام ته فرمایل چې ته انډې خوره. د چرګو چې کومې انډې دي دا خوره. د دې ترتیب او طریقه وروسته دا وایو. داود علیه السلام چې کله انډې دا خوراک شروع کړل، دومره طاقت پکې الله پاک راوستو، دومره طاقت چې داود علیه السلام په خپل هم حیران و. او بیا د هغې 900 د پاسه یوې وینځې سره نکاح وکړله، او د هغې وینځې نه حضرت سلیمان علیه السلام دا پیدا شو. یاد ساتئ چې د حضرت سلیمان علیه السلام یو کم سل بیبیانې وي یا سل بیبیانې وي. نو دومره طاقت محترم په داود علیه السلام کې راغلی چې بله ښځه یې وکړله. دلته کې محترم حال کې یو ښځه نه شي ساتلی، خولې ورانې نیولې وي. دغه رنګې کومې زنانه دي هغه دومره کمزورې وي چې سره د سړو خواهشات نشي پوره کولی. دا ځکه نشي پوره کولی چې دوی به ځان هرچه نه کوي، خو ځان باندې د ورځې یو 30 روپۍ ونډه دا لګوئ. تاسو به تماشا وکړئ چې څنګه الله پاک ستاسو طاقت داسې واقعي. حسن بصری رحمه الله یو سړی رالی او ته فرمایل چې حضرت زما طاقت زما قوت بالکل کمزوره شوی دی، د اسم نیم پاتې. نو حسن بصری رحمه الله ته فرمایل چې ته به دې څه وکړې چې ته به انډې راوالې. چې کله ته انډې راواغېستلې د چرګې، نو په دې باندې به د قرآن مجید دا یو آیت ولیکي، نو دا به ته وخورې، او دا بل آیت چې د ولیکو نو دا به ستا بیبي وخوري. نو ترتیب دا وکنه چې حسن بصری رحمت الله علیه ته فرمایل چې 2 انډې دا به ویشي. کله د ویشه ولې بالپن براوالي یا دغه رنګې پن براوالي چې کم سیز لیکل کوي،
نو په دې یوې انډې باندې ولیکي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تاسو سکرین باندې ښکاري نو دا به ولیکي دغه انډې باندې او دا به سړی وخوري. ورپسې چې کومه دویمه انډه ده په هغې باندې به ولیکي چې والارض فرشناها فنعم الماهدون. دا پر بل انډه باندې ولیکي دا به زنانه وخوري. نو دغه سړی دا وظیفه وکړله او تقریبا یو هفته یې وکړله. خو دغه ټایم کې ورته حسن بصري صاحب نه ویلي چې دا به زنانه له ورکې. هغه ورته صرف ویلې چې انډې باندې د آیت ولیکي او دا خوره. هفته بعد راغلی او حسن بصري رحمت الله علیه ته فرمایل چې حضرت دومره طاقت راغلی چې ښځه رانه تنګه ده. حسن بصري رحمت الله علیه ته فرمایل چې دغه ښځې له مه ورکه. بیا ښځه کې هم قوت رالی ده کې هم قوت رالی. نو مخکې چې کوم سفر دی مخکې چې کوم ژوند دی د ښه مزېدار اعلی لا تېر شو. نو دا طریقه تاسو کې وختي چې ما کومه خبره کړې وه د حضرت داود علیه صلات وسلام نو دغه رنګې انډې ویشتې وي او په دې ترتیب دی وخورئ. تاسو بیا طاقت وګورئ. دغه رنګې مولانا زکریا رحمت الله علیه چې کوم کور والو هغوی یو پیره تلي بل ځای ته یوه زنانه سره ملاقات وکړو نو هغه څه ګډه وډه وه. نو دا ورته وایي چې خورې ده راته وایي تاسو کجورې خورئ که نه خورئ؟ نو هغه ورته وایي موږ کجورې نه خورو. نو دا ورته وایي چې ته کجورې نه خورې نو تاسو بیا د خپلو سړو خواهشات څنګه پوره کوئ؟ نو دې نه پته لګي چې کجوره د ډېر زیات بهترین څیز دی، جواره د ډېر زیات بهترین څیز دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول دا و چې کله به ماسوتن دا به نبی علیہ السلام وده کېدو نو په یو کې به یې جوارې واچولې یا به یې کجورې واچولې. نو چې کله سهار به راپاڅېدو نو ړومبی به یې کجورې وخوړلې. دغه رنګې د هغې نه بعد به یې ورپسې پی وڅکل. نو دا دومره طاقت خزانه ده، دومره د طاقت راز دی چې دومره راز دا په یو څیز کې هم نشته. یو قسم نه دې ویلی کېږي نبوي نسخه مو ته ویلی کېږي. نو چې کله ماسخوتن تاسو اوده کېږئ نو تاسو په پیو کې دا کجورې به واچوئ یا به جوارې واچوئ. نو چې کله سهار تاسو راپاڅئ نو وړومبی به کجورې وخورئ یا کو تاسو جوارې پکې پستې کړې وي دا به وخورئ. نو د هغې نه بعد او بس بیا پی وڅکئ. خو چې دا پی نه وي نو په اوبو کې تاسو دا پستولی شئ. وړومبی وینځئ نو کجورې مو وخوړلې بیا ورپسې اوبه وڅکئ. انشاءالله العزیز تاسو په دې باندې یو هفته ټرای وکئ. یو هفته دومره طاقت به وي، دومره طاقت که نه چې بالکل په جهان کې یو ګولۍ هم تاسو نه خورئ. یاد ساتئ چې طاقت دپاره ګولۍ مولۍ دا ونه خورئ، ځکه چې د ګولو چې کوم اثر وي چې ګولۍ خوري ټیک به وي، که ګولۍ نه خورئ نو ټیک به نه وي. نو یاد ساتئ چې کوم قدرتي څیزونه دي، کوم چې نیچرل څیزونه دي دغه استعمال کې انشاءالله العزیز طاقت دا به ډېر زیات شي ستاسو. وظیفه هم پکې شوله او دغه رنګې عمل هم پکې شو. نو پریکټیکل به دواړو باندې عمل وکړئ انشاءالله العزیز. الله پاک به ستاسو څومره طاقت مسله ده دا به الله پاک ختمه کړي او بهترین اعلی قوت به الله پاک تاسو له در. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مسایل ختم کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول حاجات پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې نورو ورونو ته یا نورو خویندو ته فایده ورسیږي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.